أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإذا مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. مخکې آیتونو کې دوه اعتراضونو د هغې جوابونه وو. یو اعتراض خو دا و چې دا قرآن کریم په بله ژبه کې ولې نه راوړي، دا په بله ژبه کې راوړه. نو الله رب العزت د هغې جواب کوي که دا په بله ژبه کې راغلی وی نو بیا به د اعتراض کوو چې دا عجیبه خبره ده، پیغمبر عربی دی او کتاب عجمی دی. دویم اعتراض د دیو د کتاب په باره کې، قرآن کریم په باره کې چې دا په یو ځای راوړه، یو ځای باندې خبره ټوله خلاصه کا. د هغې جواب وشو چې موسی علیه السلام له من کتاب ورکړی په هغې کې اختلاف شوی و. نو کتاب یو راوړی وی جدا جدا دا یو ځای، نو بیا به تاسو اختلاف کو. قرآن کریم جدا جدا یو دې دپاره رالیږلی، نور حکمتونه د هغې نورو ځایونو کې ذکر کوي. دارنګه د قرآن کریم صفت ذکر کاو چې دا کسان دپاره چې ایمان راوړی عمل صالح کړلی د هغې دپاره هدایت دی او شفا ده. کم کسان چې ایمان نه راوړي نو د هغې په غوږونو کې دا بوج دی، هغې قرآن اوري نه، قرآن ته غوږ نه ږدي. دی یو خو داسې دي چې قرآن کریم نه اوري نه، لکه لرې دوه کسانی یو بل ته خبره کوي چې ډېر لري، نو خبرې د یو بل ناوري، نو مقصد باندې نه پوهېږي. دا خلک هم د قرآن کریم نه ډېر لري دي، نو اوري نه. نو د بدن په لحاظ سره لري دي یا د زړه په لحاظ سره لري دي. بعضې خلک وایي که زمونږ بدنونه د یو بل نه لري دي خو زمونږ زړونه نږدې دي، زمونږ کورونه که د یو بل نه لري دي خو زمونږ زړونه نږدې دي. وایي دلته کې دا خلک داسې چې د دې زړونه لري دي، خبره ورته کوې نو خبره پې لګي نه، خبره اوري نه. بیا لرېوالی کله الله رب العزت ذکر کوي، یو خو د دې دنیا خبره ده، یو دلته کې دی، یو هلته کې بل ځای کې دی، یا د سیند په دې غاړه دی او بل د سیند په هغې غاړه دی، نو یو بل سره خبرې کوي نو خبرې نه اورېدی کېږي، نو دی به فایده څه واخلي. دارنګې کله چې یو سړی لاړ شي آخرت ته نو دنیا د هغه نه لرې شي، دنیا ډېره لرې لاړه، اوس دی که دنیا ته واپس راتلل غواړي، د دنیا خبره اورېدل غواړي، نو خو ډېر لرې تللی. بل ځای کې وایي
چې د ایمان قبلول غواړي، ایمان حاصلول غواړي، نو ایمان به د کم ځای نه حاصلوي. اخو هغه لره ځای کې پاتې شوی دی، اخو دنیا کې پاتې شوی دی. دنیا کې ایمان حاصلېدو. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، هلته کم ځای به د لپاره حاصلول د ایمان من مکان بعید وي، لرې ځای نه دنیا ته واپس دی راشي او هلته کې بیا دین قبلی، ایمان راوړي، عمل صالح کوي، نو هغه ډېره خبره لري وتله نه کېږي. د قیامت علم د الله سره دی. دنیا کې چې څه کېږي، میوې دي، راخیږي، او کاغه نور څیزونه دي. دارنګې یوه ماده ده، یوه زنانه ده، هغه چې امید اخلي یو زیږی نو هم دا د الله په علم کې، دا الله کوي، دا الله په قدرت باندې کېږي. قیامت په ورځ باندې ویل کېږي بدی ته، الله بول آواز ورکړي، او تاسو چې وی د الله شریکان دي، شریکان یو کم ځای دي، تاسو خو په ګمان کاو چې دا به زموږ فایده موږ له راکوي، نو کم ځای دي هغه، نو دې بالته کې انکار وکړي. امام نامین شهید موږ دا چې کړی نه دی. نو وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ، ورک بشي د دینه هغه څه چې دی را بلل د دینه مخکې. وَظَنُّوا دی به دا خیال وکړي اما لهم من محیص، چې دې لپاره ځای د تېښتې نشتي، اوس ځای د پناهي نشتي. اوس دې آیتونو کې تذکره کوي د دې چې انسان د دعا د خیر نه ستړی کېږي نه. کله چې ورته شر ورسي نو بیا نا امیده، زمونږ خو الله اوري نه، زمونږ قبلیږي نه. نو دله پکار دا دی چې د راحت په وخت کې د الله ته ځان نږدې کړي، د الله بندگی وکړي، د الله عبادت وکړي، د الله باندې ایمان راوړي، توحید ومني، د شرک نه قلار شي، خبره به نږدې شي. نو قیامت خبره کوي. بیا د انسان له چې الله وي زه ته دغه ضرر لري کم او انعام پې وکم، نو دی خو بیا ډېر لرې لاړ شي، د دین نه رو لرې کېږي، دین نه لرې لاړ شي په یو اړخ باندې. بیا د تپوس کوي د دې نه چې او ماله خبر را کوي، که دا مسله د توحید دا د الله د طرف نه تاسو انکار کوئ، نو دا هغه نه بل غټ ګمراه څوکي، هم دقه به د ټول نه غټ ګمراه چې د توحید نه انکار کوي، د الله د کتاب نه انکار کوي، د الله د پیغمبر نه انکار کوي. الله یې موږ دې ته مختلف قسم نښې په اطرافو د عالم کې ښودل دي، دې لپاره چې حق دې ته ښکاره شي، پکار دی چې دې وګرځي. که دغه نه نو الله د دې گواهی کوي. الله کتاب را لېږلی، په دې کتاب کې د هغې تذکیرې دي، خو دا خلک په شک کې دي قیامت نه، قیامت نه مني. دغې باندې صورت به ختموي. امتیازات د صورت به وو. صورت ممتاز دی په څلورو اعتراضونو جوابونو باندې. مخکې څلور اعتراضونه د صورت کې ذکر شو، دوه دلته کې ذکر شو نږدې، او دوه مخکې ذکر شي. مخکې ذکر شي هلته کې موږ ستا په خبره نه پوهېږو، بلې دا ویلو چې دا خبرې په یو ځای باندې وکړه، په یو ځای باندې دا مسلې وکړه چې خبره خلاص شي. دا دواړو جوابونو اعتراضونو جوابونه وشو. دارنګې په صورت کې تذکره وه د ځمکې اسمان د پیدایش، چې په څومره وخت کې دا اسمان او ځمکه دا نظام څومره چې دی پیدا شوی دی، د هغې تفصیل ووایي.
نور زینو کې دانو. دارنګه نفرت د کافرانو د قرآن سره ویلګه شور کوي قرآن ما اوري، یہ تذکرہ پکې و. کافر خلق دغه سی وي قرآن چې نفرت کوي نو څوک وي او کافر وي. بل تذکرہ د دې کوله چې الله ته سجده کوي، د الله نه سوا بل چاته سجده مکوي. لا يسأم الانسان من دعاء الخير، نستړی کیږي انسان د دعا د خیر نه. و اذا ومسه الشر، او که ورسید ته شر فیئوس قنوط، نو دی نا امید ډیر نا امید. نو کله چې خیر دعاګانې کوي، یو سړی د دعا کوي ډېرې دعاګانې کوي، د خیر دعاګانې کوي، دې بندې ستړی کیږي نه. خو که چېرته دته څه بد حالت ورسېده، شر ورته ورسېد، مصیبت ضرر تکلیف ورته ورسېد، نو بیا ده نا امید دی. وایي زمونږ کله قبلیږي، زمونږ الله کله اوري. نو دا الله رب العزت امتحانات دي قسمه قسم طریقې باندې کوي. ولئن ازقناه رحمتا منا، کچره سکولې وې منګه دته رحمت د خپل طرف نه، من بعد ضرها مسته. ولئن ازقناه، کمنګ دل رحمت ور کړای وې، رحمت په منګه وسول ورکو وسکو نو دې سوي دې بیا بل سوي. من بعد ضرها مسته، ست زرنا چې رسیدلې او دته له قولن نو خامخه دی وي هاذا لی، دا خدای زما د پاره زد دې مستحقم، زد دې اهلیم، مال دا پکار دی. مخکې ځینو کې د دې سبازي تذکرې نور بل شانتی مکولا. کله چې وته تکلیف رسیدل او تکلیف ته لری شو، الله دې تکلیف لری کو، نو دی وی زه هنر مې و، زما پوهه وا، زما تدبیرونه و، د هغې د وجې نه مې د هر څه لرې کړه. ځان ته اشاره کوي. دلته هم وایي لیقولن هذا لی، نو خامخا دی وایي چې دا خو دی زما دپاره وما اظن الساعة قائمة، او زما خو خیال نه راځي په قیامت باندې چې قایم بشي چرې. ولئن رجعت بالفرض والتقدیر، کچرې زه واپس کړی شم خپل رب ته، ان لی عنده للحسنى، یقینا زما دپاره به د الله سره ډېر ښه حالت، جنت به ښه حالت به. فلننبئن الذین کفروا بما عملوا، خامخا الله وی خبر به ورکوه کسان چې کفر یې کړلی په هغه څه باندې چې دی عمل کړلی، دی چې کوم عمل نه کړلي، الله وی دا ټول هر څه به ورته ور مخامخ کو. ولنذيقنهم من عذاب غلیظ، او خامخا سکو په دې باندې دا عذاب سخنا. واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه، کله چې اوسکو منګه انعمنا على الانسان، او کله چې انعام کو منګه په انسان باندې اعرض، نو دې اعراض کی، ونأى بجانبه، او لري لاشي په اړه باندې. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، وکله چې ورسید ته شر تکلیف وته ورسی، فذو دعاء عریض، نو دی غټه اوږدې دعاګانې چغې وونکې، اوږدې دعاګانې کوي. بیا کله چې د رحمت حالت ته نو الله هیر کړی، او کله چې الله یې راونیسي نو دی بیا چغې وباسي، لیکن هغه بیا د سزا خبره یي، د عذاب خبره یي، نو بیا دا کله اورېدل کېږي. په روغ حالت کې د الله ته आवाज نه دی کړی، ځان یې ناشنا کړلی، نو که دی په هغه وخت کې आवाज کوي نو زیاده ناشنا आवाज دی. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، وی کله چې انعام وکړو موږ په انسان باندې، اعرض، نو دی اعراض وکړي، مخ واړوي. دغسې ګڼ واقعات تیر شي دي. هغه قارونو د هغه تذکره شوې وه، غریب سړی و، نو دی موسی علیه السلام سره نږدې کېده به، مسلمان ایمان یې راوړی و موسی علیه السلام باندې،
لیکن چې کله مال زیات شو نورورو پشا شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې وسړو وہ منافق اصل کی رسول الله صلی الله علیه وسلم قال راغی وی چې زه غریبی ما کم ما سره مال وینو ما به دومره کړیو دا به می کړیو دا می کړیو. مخکې سورته انفال توبه کې ذکر شي و دا واقع. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قرار شه بس الله چې صدر کړي بدل باندې صبر کوا. الله وینا ما بار دعا وکا مال صدا وکړي مال دولت را سره چې زه د دین خدمت وکم. رسول الله صلی الله علیه وسلم صبر کړو هم دعا وته مو کړه ویزا الله دې پکې برکت واچي. شی زیاتې دو مدینه کې بیا د وسیدل ګران شونو بهر ته ووت. نو اول براتو منزل نه براتو بیا چې کله مدینه نه بهر شو نو بیا به منزل نه شو راتله. نو یو ورځ د ورځې به یو ټیم راته بیا رو خبره د ورځې نه لاړه هفته ته هفته کې به یو پیر ښکاره کېدو جمعې منزله براته بیا چې خم مال زیات شو هغه کې چې ورون خط نو بیا به چته په کال کې راته. نو خبره دغه سي رو د دین نه اغوختو پدې کې زکات فرض شو. زکات فرض شو رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې سړی ولګي لاړ چې داغه نه زکات راوړه. هغه پسې چې لاړ وی ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم را لګل مالا ستا په دې مال کې دا څومره ده پدې کې زکات راځي څومره راځي نو حساب کتاب ولو کو دومره زکات راځي تابانه دارکه. اخیر د شي زکات دا خو زما مال له پدې کې زکات کم نه راغی پدې کې زکاتونو مقادونه نشتی. سړی بې عزت کو ادا اصلي دې سړی خبرې وکي دغه سپه هغه سترګې ښکته شي روان شي راشو دغه سي خپه دلگیر را روان شو راغې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی اصله خودي سی وای ښا زه وای با خیر دې خپه کېګه ما بیا غسړي راغې وی شي دا سيزونه راوړې وې دا واخلې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله زمانہ کړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی وانه غستو دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې بیا راغې هغه چې پیغمبر نه دغه څه به سوالم بیا واپس شو. د عمر رضی الله عنه په دور کې بیا راغې هغه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه دی غسته پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی غسته نه به سوالم هغه وانه غسته. عثمان رضی الله عنه په دور کې بیا راغې په ابتدا کې هغه زره شمه غسته مخکینو خلفاو نه دی غسته پیغمبر نه دی غسته زه به سوالم. او بیا دا عثمان رضی الله تعالی په دور خلافت کې اصل بیا مړ شو. دا خبره الدغه واقعا ښکار چې راضی الدغه ذکر کی دلته کې ما خبره ده و اذا نامنا الانسان کله چې نام کوم انسان باندې اعرضن د اعراض کی ونا به جانب اول رلاشی په اړه باندې و اذا مسو شر کله چې ورسی وته تکلیف فزو دعاء ان عریض نو به او دې دعاګانی کوونکې قل ارایتم ان کان من عند الله وتواک آیا تاسو سوچ کړل جواب راکې مال ان کان من عند الله کچری دا مسله دا کتاب دا قران دا پیغمبر دا الله دی طرف نه ثم کفرتم به بیا تاسو انکار کوئ د دینه من اضل ممن هو فی شقاق بعید نو څوک دی غټ گمراه دا غچانه چې هغه په دشمنی لري کې غټ دشمنی کې سنوریهم آیاتنا خامخا خایودیتا نخ خپلې فی الآفاق فاطراف العالم کې وفي انفسهم د دې په نفسونو کې هم الله وی نخي پکې موجود دي حتی يتبين لهم تر دې پورې چې ښکار شي دیتا اطراف العالم کې سره ګرځي مختلف قسم نخې موجود دي. اسمان ته ګوري زمکه ته ګوري غرون ته ګوري د علاقائی طور باندې د دې سرحدات ته ګوري په ټولو کې نخې موجود دي.
اچې څومره ګورې ونو ته ګورې بوټو ته ګورې هر طرف ته چې ګورې په هر یو څه کې نښې موجود دي د دې چې د دې پیدا کوونکی الله دی د دې لویونکی د دې تربیت کوونکی الله دی دا ټول هر څه د الله په قبضه اختیار کې دي هر څه کوونکی الله دی دا پته لګي هغه الله یک یو دی یوازې دی بل څوک ورسره نشته که بل سره څوک خبره برانه شي وه سنورهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم د دې خلکو په نفسونو کې هم د دې پاره نښې دي عبرت اغستو دپاره وایي که دی عبرت اخلي دی خپل بدن ته وګوري خپل بدن کې سوچ وکړي لاسونو ته سوچ وکړي خپو ته سوچ وکړي کوم چې غټ غټ اندامونه دي د ده چې کوم نظام انهضام دی د ده چې کوم د وینې نظام دی د ده چې کوم په دې بدن کې کوم رګونه دي دا چې وګوري دې د سړی لږ یو شي ته سوچ کې بل شي ته سوچ کې بل شي ته سوچ کې په دې ټولو کې هر څه کې معلومیږي حتی یتبین لهم انه الحق چې یقینا هغه الله حق دی کتاب حق دی نو پیغمبر حق دی اولم یکفی بربک آیا پورا نه دی ستا د رب دپاره انه علی کل شیء شهید یقینا الله دی په هر شي باندې ګواه الله په هر شي باندې حاضر دی دا دلیل پورا نه دی سو بس دا پورا دی په هر څه باندې الله په هر څه باندې حاضر دی الله په هر څه باندې ګواه دی الا خبردار انهم یقینا دی چې دی فی مریه من لقاء ربهم پشک دی د ملاقات د خپل ربنا بیا څوک را پاسېدلی بیا به څوک را پاسي بربند را پاسېدلی وي قیامت کم ذکر دی قیامت خو نشتی قیامت نه انکار کوي الله وی الا انهم فی مریه من لقاء ربهم دغه کافر خلق دی په شک کې دي د ملاقات د خپل ربنا ملاقات د رب نه مني قیامت ورځ نه مني باس بعد الموت نه مني مسلمانی مني او مسلمانی په خله باندې مني یو طرف ته خبرې د خله وی آو پس د مرګ ژوندون حق دی را بشي امنت بالله چې مونږ وې هغه کې امدا وې والقدر خیر و شر من الله تعالی والبعث بعد الموت قیامت د مرګ نرستو بیا را پاسېدل دا منو دې باندې موږ ایمان دی لیکن دا په خصب په خلی باندې وینا ده داغه لپاره عمل داغه لپاره تیارې دا وګوره څوک نه کوي که کوله د قران او سنت باندې به عمل کوله دا الله حکم نو پنځه د مانزه حکم دی هغه کې چې ګوره جو ډېر کم خلک په ښکاری سهار هغه کې کمی ماسپخین هغه کې ګوره زیاتی مازیګر کې بیا دی ورځو کې نخ کاری دی ورځو کې حالات بل شانی مازیګر کې بیا څوک نه ماخام کې ګوره سخت کار شي ماستون کې کار شي بیا جمعه پر ورځ باندې خلک کار کوي جمعات پکې سهاده پورې ډک شي دا جمعه چې جمعه پر ورځ باندې ډکیږي نو د نور منځونو کې ولې نه ډکیږي خبره ده تیارې نشتی قیامت د پاره وای په خلی باندې خو تیارې نشتی دا الله حکم منل نشتی دا پیغمبر په طریقې باندې عمل نشتی الا خبردار انه بكل شيء محيط یقینا الله دې په هر شی باندې راګرون کې هر شی باندې الله رب العزت احاطه ده هر شی په علم باندې راګر کړل په لیکلو یې راګر کړل او په کم چې د دې زمانه د دې دور نوی آلات دي نو الله رب العزت خدا پیدا کړلی نو الله سره د دینه بهتر دی دا کم چې ویډیوګانې کیږي دا ویډیوګانې دا کیږي دا راغونډیږي وای دا ورځ او شپه چې سکیږي د هر سړي عمل هغه پکې راغونډیږي ټول سبا قیامت کې اوسره انکار وکي دته وکولاو کی پلان کې ورځ وا پلان کې تاریخو پلان کې ټیمو تب کې دا ګور دې تب رواني او خو کی الله قادر دی الا انه بكل شيء محيط خبردار یقینا الله پار شی باندې راګیرونکې مکمل احاطه کوونکې ده
لا يسأم الانسان من دعاء الخير نستړی کیږي انسان د دعا د خیر نه د خیر د غوښتونه د خیر د دعا نه و ان مسه الشر او کله چې ورسي ته شر تکلیف وته ورسي ضرر وته ورسي فیئوس قنوط نو دی نا امید کوونکې ډیر نا امیده ولئن ازقناه رحمتا منا کچری وسکو موږ د باندې د خپل طرف نه رحمت من بعد ضرا ورستو د ضرر نه چې رسېدلی دته ليقولن هذا لنقا مخاد وی چې دا دې زما لپاره وما اظن الساعه قائمه او زما خیال ناراضي په قیامت باندې چې قائم بشي چره ولا رجعت الى ربي بل ذکر اغلی ولا رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا دلته کې داسي وی دینه بخزال د کوم ماما دلته وی لئن رجعت کچره زه واپس کړی شم الى ربي خپل رب ته ان لي عنده للحسنى يقين زما د پاره به د الله سره خپل حالت به زما پاره به جنتی فلننبئن الذين كفروا خامخا خبر ورکو موږ کسان چې کفر کړل بما عملوا پاغه سبانه چې دی عمل کړل ولنذيقنهم من عذاب غليظ او خامخا سکو په دی باندې عذاب سخنا واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه او کله چې انعام کړل موږ په انسان باندې کله چې انعام کو منګه په انسان باندې احسانات پیو کو نو اعرضن د اعراض کی ونه او لری لاړ شي به جانبي په اړخوای په ډډ باندې و اذا مسو شر کله چې ورسیت شر تکلیف وزو دعای ناریز نو بیاي دې دعاګانې کوونکې قل ارایتم توا خیال کړل تاسو جواب را کوي مال انکان من عند الله کچریدا د الله د طرفنا ثم کفرتم بی بیا انکار کوي تاسو د دینه من ظلم ممن هو فی شقاق بعید سوګ دې غټ گمراه دا اچانک هغه په دشمنی لري کې سنوریهم آیاتنا خامخا خایودیتا نخ خپل فلافاق فاطراف العالم کې او فی انفسهم او په نفسونو د دې کې حتا یتبین لهم تر دې پورې چې خخ کار کې الله دیتا انه الحق چې یقینا دا کتاب حق دی الله حق دی چې پیغمبر حق دی اولم یکفی بربک آیا پورا نه دی ستا رب انه على كل شيء شهيد یقینا الله دې پارشي باندې گوا الا خبردار انهم في مريه من لقاء ربهم یقینا دې چې دې په شک دې د خپل رب د ملاقات نه الا خبردار انه في كل شيء محيط یقینا الله دې په هر شي باندې احاطه کوونکې راګرونکې الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي الحمدلله اللهم قنا عذابك